لږ وخت مخکې په مادر علمي جامعه سیدنا صدیق اکبر تور وسک هغې کې یو طالب علم و، تقریبا 14 کاله مخکې راغلی و مدرسې ته، خو په سترګو باندې شمکور دی، په سترګو باندې ړوند دی، او اراده یې د دې خبرې کړې وه چې زما نه حافظ قرآن جوړ شي. نو په 3 کاله کې هغې نابینا طالب هغه حافظ جوړ شو، قرآن ورته الله رب العزت په یادو باندې نصیب کو، حالانکه په سترګو باندې ړوند دی. د هغې نه وروسته بیا اراده د دې خبرې وکړه چې زه به اوس علم کوم. نو هغه خپل محنت او کوشش جاری ساتو، الله تبارک وتعالی ورته علم هم نصیب کو، او تقریبا د دې روجې نه مخکې د هغوی دستربندي و، او د بخاري شریف آخري حدیث هم په خپله باندې ووي. داسې به ما ته یو تعلیم یافته او یو چې دی نو د تعلیم اداره ونه ښیي چې هغه یو نابینا ماشوم، یو نابینا انسان هغه داسې مرتبې ته ورسوي او هغه چې دی نو په یو داسې عهده باندې کښېني. وښیه ما ته یو ډاکټر چې هغه په سترګو باندې ړوند دی، وښیه ما ته یو انجینر چې هغه په سترګو باندې ړوند دی، وښیه ما ته یو ټیچر چې هغه په سترګو باندې ړوند دی. ما سیوا د حافظ قرآن نه او د عالم دین نه چې دوی ته الله رب العزت فضیلت ورکړی دی، او دوی داسې ماشومان تیاری چې هغه د نور چا په تصور کې نه راځي. دا د قرآن معجزه ده، دا د قرآن برکت دی. الله رب العزت یو نابینا ماشوم ته نصیب کوي، الله رب العزت یو نابینا ماشوم چې دی نو هغه عالم جوړوي. او دا کړاو د چا دی؟ دا محنت ته چا دی؟ دا کړاو د علماء کرامو دی، دا کړاو د مدارسو دی.